وتا 500 روپو کې سړی شته دی بس غلطی را شوی را سر بس پلار نه تا زوی هغه جدا کو یو خزه کونډه شو ستا په وجه مې د افسوس شته تا چې د یو سړي سره 3 لک روپو یو سره 1.5 لک روپو خبره کړې ده نو دا پیسې تاسو رښتا ما زه ذهني ټارچر کولم چې ته په دروندار باندې دا وکړه ترجمه ماته ویل لا کوشه وته زما چې کوشه بس هغه را کوشه بس ما په هغه ټایم ما تمانچه دغه شو ما بیٹا زو اف آی آر هم لیکلو دغه وخت کې هم دی موجودو آئین پس چې کوم دی کلی کې جنازي سره او لامبا کټ سره موجودو फैज़ान की जब हमने सीढ़ियाँ निकाला तो उसकी मौजूदगी बवक्त वक़ुआ जय मकतूल की जगह पर आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहज़ाद दुरानी और आप डेली मैदान देख रहे हैं। चंद रोज़ कबल हमने एक वाक़या रिपोर्ट किया था जिसमें नामालूम मुल्ज़िमान खंडरखेल में दुबई पलट शख्स को कत्ल करके फ़रार हो गए थे। पुलिस के लिए केस किसी चैलेंज से कम नहीं था क्योंकि मुल्ज़िमान ने इंतहाई महारत से ये वारदात सर अंजाम दी थी। मेचनी गेट पुलिस ने तफ्तीश का आगाज़ करते हुए न सिर्फ अंधे कत्ल का मुअम्मा हल कर लिया बल्कि मुल्ज़िमान को भी गिरफ्तार कर लिया है। हम मुल्ज़िमान से बात करेंगे उन्होंने ये हरकत क्यों की और पुलिस से भी पूछेंगे कि उनको इस केस की तहकीकात में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और किस तरह उन्होंने मुल्ज़िम तक रसाई हासिल की। समीउल्लाह के कातिल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। इनसे जानते हैं कि इन्होंने ये इकदाम क्यों उठाया है और क्या इनको इसका मलाल है। स्ता नुम सरे बिलाल नुम है जी تا چې دا کم کار کړی تا ته دې باندې افسوس شته چې یو پلار نه تا هغه زوی هغه جدا کو یو ښځه کونډه شوه ستا په وجه باندې دې افسوس شته بالکل خړر دی جی دا کار دې ولې کړی دی بس پوه نه شو سر جی نه پوه نه شو څه مطلب دا ولې پوه نه شو جی بس الفاظ را سره نشته جی دا چې کم تاسو دوه ملګري دي دې له تا 100 روپۍ ورکړی وی نه مې ورکړي سر پیسې پیسې به وروسته ورکې بس ما ویل که میلو شو در به کوم کني بس نه دا تا چې د یو سړي سره 3 لک روپو یو سره 1.5 لک روپو خبره کړې ده نو دا پیسې تاسو رښتا نه جی نشته نو دې له به څنګه ورکې اوس پیسې بس مرګري سر نه غواړي ستا څه پلان تا پیسې تا څنګه پیدا کولې لالچ سر بس لالچ کې راو سر نو دا راته وایه که نه چې تا دې سره دې الفاظ را سره نشته بس الفاظ دې سره ستا رابطه څنګه شوې ده په فون باندې مسله رابطه هم سر چا سره څه نوم یې دی فهیم او بل کم یو دی فیضان دس چا کړی و فیضان کړو سر فیضان کم یو دی فیضان خان او جی تا چې دا کار کړی دی او جی تا له د دې افسوس شته او جی افسوس تر راځي او پیسې درله درکړي دي پیسې را 500 روپے را کړی 500 روپۍ درکړي دي او جی. او تا له 100 روپۍ درکړي دي مالې څه نه راغلی او تا ته څه ویلي وو ها وې در بابا او بغیر د پیسو دا کار کړی دی او جی او تا ته د باقي پیسو کله یې ویلو چې کله به درکوم درله بیا چې کله پیدا شول به درکم بیا پیدا څه مطلب شو لکه یو څه وخت پس په درکم نه بیا او جی او تا 500 روپۍ کې سړی شته دی بس غلطی را شوی را سر بس او ته څه کار روزګار کې زه زمینداری کوم او ته څه کې زه چتونو چتونو کار کې او او دا ساسه کیږي نام یې ترز وی دی تر زوی دی او جی دې د پرته دا پلانینګ چرته شوی دی او سب پلانینګ تاسو کړو پلانینګ کړی چا دی پلینینګ هو د دې دوانو کړه هول بیا به کې زرا واست ماته وی لاشه بیا ما خام لاړو دی کور طرف ته لاړو د چا کور طرف ته د بلال دی کور طرف ته لاړو مثال ته کې بیا خبرو ک بیا غینه پس مون لاړو کبابیانو ته بس کبابیانو کې کورو کتو د چا کورم کتو د سمیع الله دی کورو ها بیا غینه پس مون کور ته راغو بیا په سحر نه بیا موږ د متویل رنګ روډ سره کوسکو هم ته وی تاسو لاړ چرګان چوک ته هم چرګان چوک ته لاړو ډایرکټ کور ته لاړو بیا هم ته د ترڅو ته میرنګونه کو چې تاسو چرته هم ته چې کله یو ځای کله بل ځای هم هغه ټایم کور کیو هم لا نړو بیا په سبا به راوستو سبا باندې بیا لاړو نو بیا کبابیان ته لاړو چرګان چوک ته چرګان چوک کې چې وسکلی ما ترڅو می چرګان چوک خوشی کو او زی واپس کبابیان ته راوستم بیا چې کله سمې الله لیک وروته و بیا موږ په روانو و بیا هغه کوروالال ته کوزه ک پولیس لین سره او بیا موږ چرګان چوک ته لاړو هغه پسیو بس هغه الټوم سپیشل کا او موږ کندرو ته راوسته او ته چې موږ شوټر په او هغه په څه باندې کوس کړو هغه ترجمه ماته ویل لا کوشه وته زما چې کوشه بس هغه را کوشه بس ما په هغه ټایم ما تمانچه دغه شو ما بیٹا زو او هغه نه پس څه چلو چې بیا په خبر کې نه چې په خبر نه بهر تللی وای نم په خبر کې کور کې نو بیا هغه ځینې کور ته څنګه لاړی بس هغه ځینې بس پټو کے کور ته لاړو مقتول के भाई से बात करते हैं उनके इस बारे में क्या कहना है और वो पुलिस की कारकर्दगी को किस नज़र से देखते हैं दा सड़े का मुलजिम ने
چې کوم تاسو د رور په سر باندې پیسې ورکړي دا تاسو څه کیږي؟ یاره دا زموږ د مور د تره زوی دی د تره نه سوی دی او بس دغه رنګ کار شوی په 11 بجې موږ ته تقریبا د جمعې په ورځ 2025 17 ماندې موږ ته اطلاع راغله 11 بجې چې دا رنګ ستاسو کندرخیل روډ باندې دا رور چې کوم دی ډیډ باډي پرته خو چې موږ موقع له ځان ورسول دلته امبولانس کې میچنې ګیټ تاڼي مخې دا پروت و جي دا چې کم تنان چې شته دي کوم لک چې شته دي او کم تنان چې دي کې ملوث دي د سره ملګری ودی ته تاسو خپلوان دي کنه بارني دي؟ یاره جی دغه لکان مونږ نه پیژنو خو اورو دا چې د دې دا غونډیان دي او د یو ته تقریبا 3 لک روپۍ منلې وي او د بل ته تقریبا 1.5 لک روپۍ منلې وي بس مونږ خو د اجازه صاحب نه او طاهر صاحب نه د څومره ټیم دی دین ډیر زیات شکرګزار یو چې ځکه شکرګزار یو چې دا دومره اسان کیس نو ډیر مشکل کیس وو د ټرسکول ځکه چې دی قسمه قسم افواګان خورې کړې وي زمونږ ذهنونه هم چې کوم دی ټارچر کړو بلکې د دې حد پورې رسول چې لیونی کیدو زمانن تقریبا اتمه ورځ ده چې مور مې کور پرته ده په سټ باندې پرته دومره اوس هم چې راتلم دومره په پټه تیر وروتم دومره جاړي چې حد نشته نو بس تاسو نه ډیر زیات خوشاله یو چې تاسو لره دا تاسو خپل دي تاسو وای د جنازه کې شریک شوی قبرستان ته او باقي درې ورځې دی راغلی دی مړی ته یاره سر جي چې کوم دی د ته په وخت باندې اطلاق میل بلال راشه دی خو د رشتہ دار ده او زمارو 24 دی او د مشري ګیټ تاڼي ته ځان ورسو چې فایر ولیکو چې په کومه طریقه ځکه چې مونږ داسې واقعي راغلی نه مخې ته او نو مونږ په دې شنو نه پیګو ساده خلک یو چې بیا دی چې کوم دی مات دی زی تر ورسید او اف آی آر هم لیکلو دغه وخت کې دی موجودو آینه پس چې کوم دی کلی کې جنازي سره او لامبا کټ سره موجودو جنازې هم کړي دا آینه پس تلې د کلی ته بیا په درې ورځ بیا هم راغو درې ورځ باندې مزه ذهني ټارچر کولم چې ته پدروندار باندې دا وکا ته آینه پس د خور خاون باندې دا وکا داسې یو کس نیمه بل هم خولو نو مونږ ډېر زیات لیونی کړو ټارچر کړی وو دا کم رواندار تاسو ته یادول دا تاسو چې کم د مقتول خزه یادول کنه بل رواندار یاره د کلی خلکو هم دا شکو او شهادت کنه چې تاسو داسې مونږ د خو پته لګیدا نو دو اصل کې د زموږ کومه کنسټیبل وراندار و دی رور مې کورواله و نو دغه راته خوله چې په دغه باندې دا وکړي سر جي هاجي او دی چې وایي چې مونږ کم مقتول چې کم مونږ مړ کړی دی تاسو ورور چې وجلو نو آی ګاډي نه پدې په عظما نوم باندې کوسه عظما څه کیسه ده عظما څوک ده او دا عظما باره کې هم دی چې اف آی آر کې دا څوک ده عظما یاره جی دا خو چې کوم دی دا زموږ وراندار ده او دا بس د خپل پلان جوړ کړو خپل ذهن کې مومنت اغشته او د ویل چې به زما د خبره به چې کوم دی رپ د بشو بل مخته بشي او بل خیر الله پاک چې کوم دی د قهر سپېړه باندې ول او اجاز خان لا داسې طاهر خان لا نور ټیم لا کامیابی خدای پاک ورغه دا مقتول ملګری دا کوم دا بلال چې دی بلال مقتول مرګره وینو بلکې رشتہ دار یو او نږدې رشتہ دار مونږ به رور باندې دومره اعتماد نه کول چې سمنه په دې باندې کول سرجي بس مونږ حکومت نه دا خواست کو چې دا ناسور د ختم کی داسې ختم کی چې در قیامت در سبا پورم دی جیل نه رونځي او مونږ د اس پی صاحب نه ډي اس پی صاحب نه څومره الله چارواکي دي امین ګنداپور صاحب د وزیر اعلی صاحب د دې مونږ ټول ته دا خواست کو چې دا در قیامت در سبا پر سو پر ډیډ باډي راوتی ني نو دا د جیل نه اس قسمه داسې رونځي او چې کوم دا واقعیا مخ ته راغلی نو په دې باندې خو بس تاسو ته بز دوی ما چې ډیر زیات په دې باندې خپایو ځکه کورونه وران تاسو په دې بلال باندې شک څنګه راغلی دی یاره شک سرجي مونږ نه دی راغلی ځکه چې مونږ رشتہ دار او نږدې رشتہ دار او مونږ اس قسمه شک نه خو بس داسې د موبایل نه ریسیو او الحمدلله د پولیس له خدای پاک دومره تیزه سره کامیابی ورکړه چې زمونږ ذهن قسم په خدای کې دامني د پورې تاسو څه پیسې جوړي یاره سرجي زمونږ تقریبا د سره 14-15 لک روپۍ د غرنګ د څه شي 14-15 لک د زمونږ د رور چې کوم د کور خرڅ کړو او بلال ضمانتي ور کړو چې ضمانتي ور کړو هغه پیسې به چې کوم دی بلال ته ورکولې بلال به زما رور ته نه ورکولې زما رور ته نه ورکولې نو روم ته نه غوښتنه وکړه چې الګ ما ته خپل پیسې راکړه نو دا سوچ کړی دی چې راشه دا 16-17-18 لک روپۍ چې کوم دی دا به مو او بلکې داسې کار وکړي 10 لک روپو دا په نور مو کې پیښې نو بس الله به خو چې کوم دی حق ظاهري او دا دارنګ مردار دنیا ته خي او کم سړی باندې جسا سرور کور خرڅ کړو دا ورکه ذمہ دار او هغه پیسې ورکړي د لکه نه هغه سب هغه پرسه پیسې شته انویسټیګیشن چې کم ته شوی دی نو هغه چې ما ورته ورکړي دي پیښ کنه هغه سره خپل شتامونه دغه وسره او چې ما ورته ورکړي دي جی طاهر صاحب इस केस की तहकीकात आप कर रहे थे ये बताएं कि इन मुलजिमों तक आपने कैसे रसाई हासिल की और कौन कौन से आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह हुआ कि ये जब मुकदमा दर्ज हुआ तो पहले तो ये नामालूम मुलजिमान के खिलाफ हुआ था, फिर जो मकतूल की बीवी है वो कबापियान में और रिहाइश पजीर थी तो उसके साथ मिली तो फिर उसने बताया कि मेरे खाउन का जो ताल्लुकात थे ज़्यादा तो वो बिलाल के साथ थी जो उसका रिश्तेदार भी है।
और उस हमारा जो शाहनवाज टाउन में एक 2 मरली मकान था वो भी बिलाल ने फ़रोख्त किया था। तो मेरे शौहर और बिलाल के माबैन पैसों का लेन देन था और तनाज़ा था, तो इसके अलावा हमारा और कोई नहीं है। तो फिर हमने बिलाल का CDR निकाला। जब बिलाल का CDR निकाला तो उसने जो ज़्यादा रब्ता किया था वो फ़हीम और फैज़ान के साथ किया था। फैज़ान की जब हमने CDR निकाला तो उसकी मौजूदगी बवक्त वक़ुआ जय मकतूल की जगह पर आ रही थी। और इसी तरह हमने बिलाल को उठाया और बिलाल को जब इंटरोगेट किया तो उसने बताया कि हाँ ये हमने किया है और मैंने फ़हीम और फैज़ान के ज़रिए इसको कत्ल किया। मैं लालच में आया था और मैं ये सोच रहा था कि जो प्लाट जो मकान है उसके पैसे और इस पर और 2-10 लाख रुपए उसकी वरसा से मैं ले लूँगा, बस लालच की वजह से मैंने ये किया है। हालांकि ये मेरा रिश्तेदार है। और आले कत्ल इनसे बरामद हो चुका है? उसका बिल्कुल आले कत्ल भी बरामद हुआ है। उसने मौका की निशानदेही भी की है और इंशाल्लाह कल इसको मैं कन्फेशन के लिए पेश करूँगा अभी।